د مازدیګر د مانځه نه بعده په زړه باندې لاس کېږدئ او دا وظیفه صرف 100 پیره وکئ. انشاءالله العزیز الله پاک به درله دومره مال او دولت درکړي چې تاسو بیا سنبالولی نه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې منګ او تاسو ټول چا محتاج نه، صرف د الله پاک منګ او تاسو ټول د خپل بندګۍ د محتاج ساتي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده یوه نوې وظیفه ده او په دې وظیفه کې ډیر زیات کمالات دي. په دې وظیفه کې ډیر زیات ناشنا کرشمات پکې د الله پاک دي. فرمای محترمو چې کم سړی دا غواړي چې زما د مالی حالات دا سم شي، نو هغه له پکار چې د مازدیګر د مانځه نه بعد دی دا وظیفه وکړي. انشاءالله العزیز الله پاک به ورته مالي مشکلات دا ختم کړي. دغه رنګ یو سړی داسې دی چې د هغوی په مخه لانجې کونجې وي، په کور کې جګړې وي، یا دغه رنګې دفتر کې جګړې وي، یا دغه رنګې دی چېرته سکول کالج کې دی هلته کې جګړې وي، هلته کې لانجې کونجې وي. د مازدیګر د مانځه نه بعد دا وظیفه وکړي. انشاءالله العزیز مکمل پرسکون زندگی به ته الله پاک ورکړي، د خوشحالو نه ډکه زندگی به ته الله پاک محترمو دا ورکړي. دغه رنګ یو ځای کې د ده خبره څوک نه اوري، دا وظیفه د مازدیګر د مانځه نه بعد وکړي. انشاءالله العزیز د ده په خبره کې به قوت وي، د ده په خبره کې به اثر وي. د کاروبار دپاره یو بنده دا وظیفه ځان دپاره وظیفه کې د مازدیګر د مانځه نه پاتې وی. انشاءالله العزیز الله پاک بوله کل مزیدار اعلی کاروبار ورکړي. که تاسو وظیفه باندې ستړي شوي یئ دا وظیفه وکړئ. انشاءالله العزیز تاسو ته پته ولګي د الله پاک څومره کرم په تاسو باندې راځي. نن پورې چې کوم سړی محروم او د دې وظیفې په توفیل او برکت باندې الله پاک دومره څه دې وظیفې کوونکو ته ورکړي چې الله پاک دا سړی محترم او دا مالامال کړي. نن پورې د دې وظیفې کوونکي دا چرته محرومه شوی نه دی. یاد ساتئ چې داسې قسم له وظایفو لپاره مکمل په الله پاک باندې یقین، مکمل د الله پاک په خزانو باندې یقین، او دغه رنګ یې په زړه کې دا نیت وکړو چې هر څه کې الله پاک یې کوي، بنده یې سم نشي کولی. بنده صرف درخواست کولی شي پروردګاره دا کار مالو کې، باقي د الله پاک خوښه ده. نو څومره چې موږ تاسو په زارۍ باندې الله پاک ته ووایو دغه رنګ الله پاک به زموږ او ستاسو کارونه محترمو دا په ښه طریقې سره برابروي. یاد ساتئ چې کله موږ دا وظیفه کوو نو مکمل د ګناه نه پرهیز کوو. یو سایډ ته موږ وظایف کوو، بل سایډ ته موږ ګناهونه کوو، نو اور اوبه خو نه جمع کېږي که نه. په یوه کمره کې اور او جمع نه جمع کېږي. یو کار وکړو، یا به سم ګناهونه کوئ یا به سمې نیکۍ کوئ. دلته کې چې کله موږ دا وظیفه کوو نو ګناه به مکمل پرېږدو او دغه رنګ د نیکۍ طرف ته به مایله شو. انشاءالله العزیز به تاسو تماشه کوئ چې الله پاک به څنګه زموږ او ستاسو حالات دا بدل کړي. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایلی دي عبدالله بن قیس رضی الله تعالی عنہ ته زه تاته د جنت د خزانو نه یوه خزانه ونهیمه. عبدالله بن قیس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل د الله رسوله ولې نه، موږ هم په دې تمه باندې ناست یو چې تاسو موږ ته څه وښایئ. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وفرمایل چې لا حول ولا قوة الا بالله وایه. اوس موږ وظیفې طرف ته ځو، کوشش دا کوو چې لا حول ولا قوة الا بالله بره موږ تپنیل کې ورکړي سورة الکوثر د دې ترتیب به څنګه وي، دا وظیفه به کله کوو، دا وظیفه به څومره وایو، او دغه رنګې د دې وظیفې چې څومره فواید دي داسې وي. پیغمبر علیه صلات وسلام ارشاد مبارک دی، فرمایي تاسو دومره بندګي د الله پاک کوئ چې څومره کولی شئ. په ځان باندې بوج دا به نه راچوئ. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله پاک هم په انسان باندې دومره بوج نه وراچوي چې څومره انسان نشي زغملی. دومره بوج الله پاک په انسان وراچوي چې څومره انسان دا زغملی شي. نو که موږ نفل کوو، که موږ تلاوت کوو، که موږ وظیفه کوو،
نو دومره به کوو چې ځان تنګوو نو اسنه نن وظیفه 1000 پیرې وکړو سبا به یو پیرم نه کوو داسې لیمټ پکار داسې چې روزانه په هغه ترتیب باندې په هغه نهج باندې هغه طریقه باندې موږ روان یو فرمایي چې لږ کوه خو تل کوه طریقه کار د وظیفې دا دی که داسې حالو کې د ورځې 5 لمونځونه دي که د سهار لمانځه نه بعد کولی شي که د ماسپښین نه کولی شي که د مازدیګر د لمانځه نه بعد کولی شي که د ماښام او که د ماسخوتن هېڅ قسم نه قید پکې نشته دی چې کوم ټایم کې تاسو کولی شئ خو که د مازدیګر نه بعد کوئ بیا هم ټیک ده مسله نه کوي نو وظیفې ترتیب به دا وي چې کله تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو درود ابراهیمی دا لازمي وایي درود ابراهیمی کم چې د مانځه والا درود شریف دی دا به لازمي وایي 21 پیرې به درود ابراهیمی وایي چې کله تاسو 21 پیرې 21 پیرې درود ابراهیمی د اوي بیا به د هغې نه بعد 21 پیرې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا به 21 پیرې وایي بیا به د هغې نه بعد 21 پیرې سورة الکوثر به وایي په اړه باندې به لاس کېدی سینه باندې به لاس کېدی ښي لاس به کېدی او دغه رنګې سورة الکوثر دا به شروع کړي یاد ساتئ چې څومره انسان ته تکالیف وي څومره د انسان مقاصد وي څومره پریشانۍ وي دا ټولې به ورسره ختمې شي خو که موږ مکمل یقین سره وکړو او دغه رنګ مکمل سکون سره منډې نه ښه په سر باندې بعض یو څیز د منډه وي بعض یو څیز ښه په سر باندې وي نو دا وظیفه ډېره زیاته د سر ده نو ښه په قلار باندې به 21 پیرې به سورة الکوثر دا وایي انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر موږ چې د الله پاک نه یو کار غواړو دا کار به ډېر غټ وي که نه نو دغه رنګې غټ کار د الله پاک نه غواړو نو بیا به دا وظیفه هم لږه په ارام سره وکړو نو چې کله موږ 21 پیرې سورة الکوثر وویلې بیا به د هغې نه بعد 100 پیرې لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله خپ آرام خپ سکون خپ اطمینان ایس سجلتی نشتره تاسو ته ویلي چې کم ټایم کې تاسو اوزګارې په هغه ټایم کې وکړئ داسې نه چې هماغه د مازدیګر لمانځه نه بعد وکړئ نه چې کم ټایم کې تاسو یې اوزګارې هغه وخت کې دا وظیفه وکړئ تاسو چې لومبی کوم درود شریف ویلی کو تاسو درود ابراهیم ویلی دا ډیر زیات بیسټ دی کو تاسو بل ویلی وي بل هم ټیک دی خو درود ابراهیم دا ډیر زیات اعلی دی نو په اخره کې 21 پیرې درود ابراهیم وایي بیا د هغې نه بعد لاسونه به اوچت کړئ او ښه په آداب او ښه په احترام باندې به کښېنئ او دغه رنګ الله پاک ته به خپل لاسونه خپل کشکول دا ور وړاندې کړي ای د دواړو جهانو مالکه ای هغه ذاته چې تا دنیا پیدا کړې تا ځمکې پیدا کړې تا اسمانونه پیدا کړي تا زه پیدا کړی تا ټول امتیان د دواړو جهانو سردار پیدا کړي آدم علیه السلام نه والا آخري انسان بر ټول حلقه تا پیدا کړي وي نو د سا کوم مقصد وي دغه مقصد دغه څیز کو الله پاک بل چا ورکړی وي نو داسې وایي توجه سره یا الله پاکه دا پلانګی څیز زما په کار دی او د ټولو خلکو له تا ورکړی نور یې موله ورکړي خو مال یې هم راکړي یاد ساتئ چې داسې دوا کله وکړی شي چې نورو له یې هم ورکړي او مال یې هم راکړي دا دوا الله پاک ډېر زر قبلوي نو کوشش به دا وکړو چې د نورو مسلمانانو لپاره هم دعا وکړو د ځان لپاره هم دعا وکړو خپل جایز مقاصد د رښتې حوالې سره کو چېرته څه مسله وي هغه هم پکې کولی شي کاروبار دپاره دغه رنګ مال او دولت دپاره دغه رنګ د سکون دپاره انشاءالله العزیز الله پاک نه کلک امید ساتم چې الله پاک به ستاسو حاجات دا پوره کړي څومره پریشانۍ دا به الله پاک ختمه کړي الله پاک هم خوشحال آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته